بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بند فرمانم کی امرش از خدا بند فرمانم کی امرش از خدا کی گدا باشم گدا باشم گدا درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى زمائزانن 17 اکتوبر 2025 مندلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې د اجتماع فنسبت راجمع کم بیان چې ستاسو وړاندې را روان ده هغه د حضرت لقمان حکیم صاحب د یو خبرې د یو وصیت په موضوع د چې زوی ته ډېر اهم وصیت کړی د دې وصیت تعلق عقیدې سره دی ځکه اول عقیده جوړول پکار دي یؤمنون بالغیب اغه نفس بیا اعمال دي اصلها ثابت وفرعها في السماء چې دونی جړی زمکه کې مضبوط دي د کجوري ونه ده جړیا زمکه کې مضبوط دي بار به خاخونه تر او تازه او کجر مضبوط نه جړ سخاوي بیا خاخونه وچ خاخونه چې وچ میوه ونس نو اصلها ثابت وفرعها في السماء اول اصل جوړول پکار دی ایمان عقیده عقیده مضبوطه پکار حضرت لقمان یو ځل زوی را اوسته زوی وړاندې کېنه
زوی ته په سر لاس ورکې خو د شفقت داسې فلرونه هم تیر شوي دي داسې اهم وصیت یې ورته وکړو چې خدای ته د لقمان حکیم دا وصیت داسې خوښ شو چې قرآن کې آیات وګرځاو کړ فرمای وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی چې محبوبہ آغا وقت یاداش قابل دا کل چارت لقمان پڑوی وراندی زوی کے ناو پسر لاس ورکی خود او زوی تے وسیعت کو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ زوی تے نصیحت کو زوی تے ویلیا بنیا د شفقت لفظ ورتراول تصغیر برای شفقت ویلیا بنیا او زما بچونیا دیو ډېرې اهمې خبرې وصیت درته کړم په غور یې واوره زوی موحد و زوی مسلمان و تاکیدن یې دا وصیت ورته یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم ویلو زما بچونیا خبردار لا تشرک بالله اللہ سر چوک شریک مگر زوائے ذات کیوں اللہ سر چوک شریک مجوڑوا صفاتو کیوں اللہ سر چوک شریک مجوڑوا نظام کیوں اللہ سر چوک شریک مجوڑوا مشکل کشاؤں اللہ گنائے مدد دا اللہ نوارائے مدد کی بوم چوک دا خدای سر شریک نہ جوڑوے یوشی کی بوم دا خدای سر شرک نکڑے کنا ان الشرک لظلم عظیم او بچیا شرک چکم دا دیر لوی ظلم دا دیر لوی بی انصاف دا کنا اللہ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون الله چې غواړي هر شی پیدا کولی شي ویختار او خدای چې د مختار کل ده د هر شي اختیار ورسره ده کنه د معبودان باطل او سره د څه شي اختیار نشته کنه ظلم عظیمه بې انصافي په دې وجه ده چې خدای خالق ده مختار کل دا تی هم پیدا کرے تا خدای فریق دے خصیص مخلوق بت وغیری خدای سر شریک جوڑ کرے او بت دی لاش جوڑ کری وکنے دا غیر اللہ نا مدد غوارے
څوک انسان مشکل کشا جوړوي د بل نه مدد غواړي کنه مدد والا صرف الله ده او ځان سره بې انصافي په دې وجه ده کنه چې ته اشرف المخلوقات یې ستا په پیدایش الله څلور قسم خوړلی دي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله څلور قسم اخوړلو چې لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم انسان تمہیں پڑیر کلی شکل کی پیدا کڑے کنے تمہیں اشرف المخلوقات گرزولے تمہیں مسجود ملائکہ گرزولے کنے استغفار آدم علیہ السلام تا فرشتو دا عزت سجدہ اکڑائے تا اشرف المخلوقات بیا ترا لگے کنا بت دی لاش جوڑا کڑی وی کنا دبل چان مدد غواړي یا دبل انسان دبت وغیرهنا دا ډیر لوی بی انصاف او ډیر لوی ظلم دکنا حضرت لقمان زوی ته دا وشت بل آیات کے قرآن کریم فرمائے إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا مبينا الا وجه چما سر شرک کو کنا پغ شرک باندې مړ شو د شرک حالت باندې دا لا وای چرتم نبخمکنا إن الله لا يغفر أن يشرك به مشرک چې بغیر د توبې نه مړ شي کنه لا وای چرت ما فومن بخمینه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه لاندې چې څومره ګناهونه دي هغه ټول د شرک نه کم دي یو بنده موحد ده د خدای د وحدانیت عقیده ده خدای سره شرک نه ده کړی ګناهونه کړی او ګناه نه توبه استلې نه و مړ اگرچه قانون دا ده چې ګناه نه به توبه وباسي نو خدای به دې معاف اوس یو موحد ده ګناهونه کړي دي توبه یې نه ایستلاو مړ دا امید شته لمن یشاء که خدای وغواړي دغه ګناهونه خدای بغیر توبې نه ور معافوي خدای په بل شي ته ناراض شي یعنی ګناهګار بغیر د توبې نه خدای معافوي او یو بنده داسې ده چې خدای سره شرک ژوند کې د شرک نه توبه او نه ایستله مړ شو دا خدای و عزت چرته هم نه معافو ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. دا مشرک ډېر لري گمراهي کې فروت ده، ډېر واضحه گمراه ده. دا ولې دا مشرک چې د دنیا نه لاړ شي بغیر د توبې نه، دا ټکی خبر وو، مشرک بغیر د توبې نه مړ شو، دا خدای چرته هم نه بخي. د قرآن فیصله گناهګار بغیر د توبې نه مړ شو چې خدای غواړي خدای بخي. دا ولې ځکه ګناه جرم ده، جرم معافی، جرم معافی بالفرض. ستا خزن یا د چا خزن دا خزی سالن ته مالګه ډېره واچي، خاوند چې نوړی په خوله کې ایښودله، مالګه ډېره وه، تو غصه ورغله، د غصې نه ډک شو. ښځې ویل خاونده بس غلطي رانه وشوه، بس ښځې بس ښځې بس من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگره. بس خدی معافی یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی نمک زیادہ کبھی کم، بس خودی تزیما زتیما زتنیما او تجانے، من کی امو لیلا و لیلا کیست من، مایا کی روحی ما اندر دو بدن، بس خجما او تا یو روح یو کنا، ما تا دمرا خوخه چه ما او تا یو روح یو کنا، و بدنونم جدا جدا دی. خزما خاون دا ګډ غوښې راوړه، ښځې ته ویل دا پخه کړه، مېلمانه را روان دي، مېلمانه رالو، خاون ورته ویل غوښه سالم روان، او خاون هغه تر اوسه په فریج کې پراته ده، هغه مې هېره شوې ده، نه مې ده پخ کړ. معزز مېلمانه راغله، غصه ورله، څوک یې ورسره داسې کو، ښځې ورته ویل خاونده ما هېره شوه، نو په هېره باندې خو خدای څوک رانه نیسي. ښځه عالمه وه، حدیث یې ورته بیان چې رفع عن امتي الخطأ والنسيان، او خاوند رسول الله فرمایي چې زما د امتي نه په غلطه یا په هېره یو کار وشي یا ونشي کنه، خدای نه رانیسي کنه، نو زما نه خو هېره وه غوښه پخېدل، خدای مې نه رانیسي کنه په هېره په غلطي باندې، ته مې ولې رانیسې ولې مې وهې. بس ښځې ما بل کار وشو،
په هېره غلطي باندې معافي جرم ده. غوښه نه پخول، مالګه زیاده اچول، مصالحه زیاده اچول، دا جرم ده. جرم معافي خاوند معاف کړه. اوس که خاوند ډفټي ته تللی و سهار وختي، ښځې ته ویل چې زه ډفټي ته ځم او ماخستن 12 بجې راځم. لاړ ډفټي ته. چې غرمه 11 بجې شوې، ډفټي نه اچانک چوټي شو، کور ته راغی. کور ته چې راغی، چې راننوت، ښځې د خاوند په بستره باندې بل کس کېنولی او دا ورسره ناست. پردی کس یې کور ته رادننې کړی د ښځې او خاوند په بستر یې کېنولی ده، دا ورسره ناسته ده او دود پتی چیسکی. خاوند چې پردی سړی په خپله بستره د ښځې سره ولیدی، غصه ورله. که ښځه 100 واره ووایي چې ما معاف کړه، دا معافوي؟ دا جرم نه ده. دا پردی سړی چې کور ته رانیستلی ده، دا جرم نه ده، دا ګناه نه ده، دا غداري ده که نه؟ غداري چرته نه معافیږي، جرم معافیږي، ګناه معافیږي، لیکن غداري چرته هم نه معافیږي که نه؟ مشرک ځکه خدای نه بخي چې مشرک غدار ده، د خدای غدار ده. خدای سره ذات کی یا صفاتو کی یا نظام کی یا قانون کی یا مدد کی وغیرہ کی بل غیر الله شریک کې جوړ کړي. مشرک غدار ده، د خدای سره غدر کړی ده. نو ځکه الله فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به. مشرک چې بغیر د توبې نه مړ شي، الله وایي چت یم نه معافومه ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د شرک نه لاندې چې څه ګناهونه دي هغه ټول د شرک نه کم دي. هر څومره لوی ګناهګار چې بغیر د توبې نه مړ شي، امید شته که خدای وغواړي خدای معافوي. ځکه ګناه جرم ده او شرک غداري ده، ځکه مشرک خدای نه معافوي. لقمان حکیم زوی کېنو او د شفقت انداز کې وصیت ورته وکړ چې بچیا عقیده مضبوط کړ، توحید مضبوط کړ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی چی محبوبہ آغا وقت یاداش قابل دا خبل امت تدارت لقمان وسیعت بیان کرا او امت تداؤ آیا چستار امتی بیا خبلو بچو تدا وسیعت بیان کنا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان خپل بچی ته واعظ نصیحت کو، نصیحت کې ورته ویل او زما بچونیا خدای سره څوک شریک ما جوړو کنه. ان شرک لظلم عظیم. بچونیا شرک دا ډېر لوی ظلم دا، ډېر لوی بې انصافي ده کنه. اوس دې زمانه کې دا سفلار بھئی چیزو یا ځان ته کېنول،
او زوی ته دا ویلي وي چې بچونیا اول ضروري څه شی دی عقیده ده د عرب چې کوم دی عرب دنیا د عرب دنیا توحید عقاید دا یې مضبوط دي د عربو عقیده مضبوطه ده اعمالو کې کمزوري دي زمونږ عجم بیا په اعمالو کې وړاندې ټوله شپه تهجد کړي ټوله ورځ ذکر کړي د دین په هره شعبه کې ورننې وتلي وي عجم لیکن عقیده یې کمزوري بله ورځ چې بیا ګوري چا ټوله شپه په تهجدو ولاړ و روژه کې اعتکاف ته هم ناست د دین هره شعبه کې کار کو بله چې بیا ورته ګوري ښځې ګاډي کې کېنولې وي یوه یې چیلۍ ورسره تړلې کم خوا روان جی زما قلندر بابا څه دا چیلۍ څه دا چیلۍ هلته ملنګانو ته ورذبح کومه نو دا ښځه څه کوي ښځه قلندر بابا ته بوزم اولاد مې نشته چې قلندر بابا اولاد را دا عقیده اودس وکړه دوه رکعاته صلات حاجت وکړه د حضرت ابراهیم علیه السلام په شان چغې کړه خدای ته چې ربي هب لي من الصالحین او خدایا مال نیک اولاد را کړه حضرت ابراهیم شام کې لاس اوچت کړو چې خدای نیک اولاد را کړه عمر می سل کال شو اولاد می نشتا دارک جبریل راغی دارت ابراهیم دا دعا یو اورید الله جبریل راغلی گئی فبشرناه بغلام حلیم او جبریل لالشا ابراهیم لاس اوچت کړي دي زمان اولاد غواړي ابراهیم ته وایا چې زوی درکومه هغه به نیک وي او حلیم به وي حلیم معنا بردبار صابر غصناک به نه یو ماشوم چې وړوکی وي دغه پته نه لګي چې دا لوی شي دا به غصناک وي که بردباره به وي خو دا حلیم ټکي کې دې ته خدای اشاره وکړه چې ابراهیم زوی درکومه او وړوکوالي کې نه مړ کومه دا به لوی کړم ستا چې زوی پیدا شي بیا یادېږي چې دا به دا وړوکوالي کې مړ نه شي باندې کړېږي لکه چرګ ابراهیم ته خدای مخکې ویل چې فبشرناه بغلام حلیم ابراهیم خوشخبري واوره دا چې زوی به درکړم چا به ژوندی درته پرېږدم مړ کول مې نه زر حضرت زکریا علیه السلام چې اولاد یې نو کومه دعا یې وکړه حضرت زکریا علیه السلام طیب ډاکټر صاحب ته یاد تاسو خو اولاد نه غواړئ څوک وایي ژڼکی مې وش څوک وایي نرغېنده وش څوک وایي هلک ده چې هلک هم پیدا شي د پیټک ګېټ هم صبح صادق وقت کی کلاوی چایونه وي بسکوټونه وي کیکونه وي څه خلک راځي مبارک شه فلانه یې زوی دې شوی د مبارک شه زوی دې شوی او چې لور دې پیدا شي د ګیدړې په شان لکۍ دې په کونه داسې ننیستلې وي او څو ورځې د کوره نه راوځې مخ دې تک توري که څوک تپوس درنه وکړي چې چېرته وي دې زمونږ کره یو جنۍ پیدا شي په جنۍ باندې خفه او پالک باندې ګډېږي بیا بندوق راوالی ماشین راوالی دا کیسې په دا کوټه کې ډېرې
پټ کې چې تا چا زوی وشي ټول رشتہ داران ورځي ګر 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 لوی خر هغه ده چې ډېرې ډزې وکړي په کوټه کې لوی خر هغه ده چې ډزې ډېرې وکړي ځکه چې ډزې ونه کړي بیا ترې نه خفه کېږي وایي زما زوی پیدا شوی د ډزې ونه کړي ګر ډزې بیا کښېني وایي ستا په زوی باندې ما 100 ډزې وکړي ا دې د ډز کافي و ا د چې کم ډز کړی ا د کم ډز مبارکباد ته چې راغلی اصلي ډز خو هغه ده د نورو ډزو څه ضرورت ګر 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 خر خر به کي او چې لور وشي بیا پټ قرآن کې الله څه فرمایي افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ما لخبر أقرئ ألاوي کمی اوبا کمن نطفه چی تاسو رحم تا غرزولا دغن انسان زا جوڑوم که تاسو جوڑوی کنه تاسو جوڑوی پر رحم کی کیسا جوڑو بیچ ما جنی جوڑ کر در می کرد تولی خبای او چالک می جوڑ کو در می کو بیا گڑے گی ولی حضرت زکریا علیہ السلام دا دعا اکڑا کنا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین خدا زبوڑایا ما دینی وارث میں نشتکنا دا علم وارث میں نشتکنا خدایا ما یوازې ما پرېږده څوک وارث راکړه الله ویل بس زوی مې درکو حضرت یحیی علیه السلام اوس انبیاو د بې اولادي وخت کې خدای نه اولاد غوښتی ده او تا ښځه غریمه پردهداره ښځه دې روانه کړې ده قلندر بابا شاقق بابا ته بوځئ چې شاقق بابا به زوی راکړي قلندر بابا به زوی راکړي چرته په ملنګانو یو اتیا کوي که څه چل ده که ملنګانو یو اتیا نه آخري ټکی واورئ یو سړی و ښځې مزار ته بوتله اولاد یې نو سړی د قبر سر ته کېنوست ښځې ته ویل ته د خپو ته کېنه ښځه هم وایي بابا زوی راکړه سړی هم وایي بابا زوی راکړه بابا نه زوی وغوستی چې راکړ شو مزار کې چینه وه د اوبو په اوبو کې داسې حشرات ګرځي هغوی ته بعض خلک جوریه وایي جوریه داسې ده د ماهي نه هم تیزه ده پخوا خلک چې وو دا چل یې نه و زده نه به جام په اوبو به پرېواتو اوبه به یې څښل ښځه په اچینه باندې پرېوته اوبه یې په خوله څښلې په دا اوبو کې جوریه تېره شوه چې تېره شوه جوریه ژوندۍ دلته په خېټه کې ښځې راغوځي ښځې نارې کړل بابا ستا قربان شمه څنګه زر دې بیا پکې راوخوځاو که نه نور مې دا و باباګانو ته مزي اصل شی عقیده ده که نه لا تشرک بالله خدای سره یو شي کې شریک مه جوړوئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين